نو الله وی مطهرة داسې پاکې دي چې لاړو ګنده شوي نه دي. لکه علما ذکر کوي چې دا جنت حورې د څه نه جوړې شوي، لکه مونږ د خاورې نه جوړ شوي که نه، د خاورې نه د جنت حورې چې جوړې شوي دي چې د یو سړي نه به یو جنتي نه به اویا حورې به له ورکولی کېږي. و هغې جنتي له چې آمنو وعملو الصالحات چې ایمان یې راوړی دی، عمل یې په طریقه د پیغمبر کړی دی، هغې سړي لپاره. نو دا څنګه دي؟ دا چې جوړې شوي د دوی په وجود کې مشک، عنبر، زعفران، کافور، دا 4 څیزونه استعمال شوي. زما او ستا په وجود کې خاورې استعماله شوي خټه، او د هغې په وجود کې دا 4 څیزونه استعمال شوي. نو هسې ته ووایه چې د مشک او د عنبرو نه یې درله داسې زنانه تیارې کړي دي، نو ای مسلمانه ولې جنت ته تللی نه غواړې؟ ولې نه ځې؟ ته وایه هلکه راځه لاړ به شو چې دی نو سوات ته به چکر ولګو، ډېر ښه پارکونه یې تیار کړي دي، دا یې تا لپاره تیار کړي، خو هلته پکې ټیکس علي، واپس به دې هم رالیږي بیا، او په جنت کې ټیکسز نشته، دا دې ختم دي، نو ستا لپاره یې دا تیار کړي دي. او خلک پوهوي چې مثال په طور دلته زنانه که هر څومره ښکلي شي خو بیا به میک اپ کوي، دا په میک اپ ښکلي شي. نو میک اپ څه دی چې اوس یې وکړو وروسته به بیا وراني، که یې چېرته اودس وکړو بیا وران دی، که یې چېرته ولامبل بیا وران دی، او که چېرته پرمننټ یې وکړو، لکه مثال په طور پرمننټ و دې 4 میاشتو دپاره 6 میاشتو دپاره هغه یې وکړو، نو چې دغه میک اپ یې وکړو 4 میاشتې پس به بیا ورانېږي. د جنت حورو له چې الله میک اپ کړی دی نو د خپل نور نه یې وله کړی دی، چې د نور نه یې وله وکړو نو دا میک اپ د ورانېدو نه نو پرمننټ دا دی. ښه پرمننټ کم دی دا دی. نو که یو سړی وایي چې دا هر څه به پکې ډېر تېري، هر څه به پکې بېسیارې، خو بیا به ترې راوځو، نو ګورئ بیا راواته نشته. الله وایي وهم فیها خالدون، دوی به په دې جنت کې همیشه وي، دوی به له سره راوځي نه.